أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما تمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانو، سورہ یوسف آیت نمبر 4, 5 اور 6 مطالعہ مجنن کو انشاءاللہ. اوس د یوسف علیہ السلام کوم بنیادی کے ساتھ د دې هغې شروعات کیږي او په دو آیتونو کې هم ډېر لوی سبق ده. یو طرف ته خو موږ ابتدایي کیلیو چې نبی محترم صلی الله علیه وسلم د دعوت حق په بنیاد باندې ورنه هسې قریش مکه ته نبی صلی الله علیه وسلم ډېر عزتمنو او ډېر قدر کولو، احترام به کولو، خو مګر کله چې دعوت حق هغو ته پیش کړلی شو نو هغې نه صرف انکار وکړو بلکې مخالفت شروع کړو. او مخالفت کې دومره حد رسېدی لاړلو چې هغه حربې استعمالول شروع کړي کمی چې یوسف علیہ السلام رونو استعمالول. ایوه دویمه دې کې یوه دا خبره ده چې څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم سره بحیثیت د هغې د قوم یو فرد په هغه بنیاد خو مینه ورسره کوله، خو مګر نبی صلی الله علیه وسلم یو د دعوت علمبردار شو اور د پیغمبرۍ اعلان گویا کې وکړو کو پیغمبر شو نو دغه بنیاد باندې هغې ته یو بغض چلو شو، یوه کینه شروع شوه او د مخالفت بل بنیاد بغض او کینه وه. چېرې دا څنګه کېدلی شي؟ موږ کې خو اگرچې دا محترم قبیله او محترم خاندان او محترم نسب سره تعلق لرلو لیکن دنیایي لحاظ سره خو سرداران موږ یو. نو دا څرنګه پکې راووتو چې اوس دا یی چې زه پیغمبر یم او د پیغمبرۍ خو مقصد دا ده چې موږ ټول عرب چرچا پیر ټول انسانان به د دې اتباع کوو، د خبره مو مني دا به سردار منو. نو دا څنګه کېدی شي؟ موږ خو خپله سرداران یو. نو دا یو بغض یو کینې بنیاد هم هلته کې شروع شو. په دې کیسې کې هم دغه خبره اوس مخې ته رسي. فرمایي چې یاد کا دا د هغه وخت خبره ده اذ قال چې کله ویلو یوسف علیه السلام ویلو، چاته ویلو؟ لابیه، خپل پلار ته ویلو، یا ابت اے ابا جان، اے پلارا، انی رأیت 11 زه ګورم چې انی رأیت یعنی ما یو خوب لیدلی ده. هغه څنګه ده؟ 11 کوکبه چې 11 ستوري دي، والشمس او هغې سره سترګه ده، شمس ده، سورج ده، والقمر و هغې سره چاند ده یعنی وژمکۍ ده، رأیتهم لی ساجدین زه ګورم چې هغوی ماته سجده کوي. اچھا دلته کې موږ اکثر و بیشتر وی چې دا خوبونه چې دي د پیغمبرانو خوبونه
یو هغه خوبي چې پیغمبر نبوت نه مخکې ملويږي نو دا کتل ګوري نو دا یو داسې خوبونه وي چې دا اشارات وي او بل هغه خوبونه وي چې کله دی نبوت ته باندې ګوري نو هغه هم دی وحي وا کړای دا یو سلسله ده دی وحي یعنی دی وحي یو سلسله ده خو نبوت نه مخکې چې کوم خوبونه ګوري هغه یو اشاره وي او یاد وساتئ دا خوبونه صرف د پیغمبرانو شان لري عام انسان ته دا خوب نشي ملویدل یعنی عام انسان خوب ګوري اگر چې هغه خوبونو کې هم داسې اشاری وي چې ښه خلک وي او چې ښه خلک یا ښه خوبونه ګوري نو ښې اشارې وي او چې بد خلک یا بد خوبونه ګوري نو د هغې بدې اشارې وي خو یو داسې خوب چې هغه نه یو داسې تعویل وباسي چې گویا کې دا ماته الله حکم راکو چې دا کار وکړه نو دا بالکل درویغ ده ځکه چې دا نه خوبونه صرف نبی ګوري اوس دا خوب څه شی وي ځکه چې عموما شو ولا خبره خو نشته شو خوبونه خو ډېر کم موږ ګورو خو بد خوبونه دا ګورو لکه موږ پاکستان کې داسې واقعات شوي دي چې خپل بچي لل کړي دي چې پته ولګي د ویلي چې ما خوب لیدل چې الله ماته وی چې دا قربان کا ٹھیک شو نو داسې دا د نبوت عام انسان خوب نه ده دا د عام انسانانو خوبونه او د نبوت خوبونو کې ډېر فرق وي د نبی خوب دی وحي حیثیت لري او به داسې خوب چې هغه مخکې اشاره ده ورکې د نبوت ولا قدم ده نو هغه یو بل مقام لري بهرحال دا یو وضاحت ما د ځای وکړو نو یای چې کله چې یوسف علیه السلام ویلو خپل پلار ته یعنی اوس د هغې کیسې شروعات کېږي شروعات چې ته نه کېږي چې یوسف علیه السلام یو خوب ولیدو او هغه خوب خپل پلار ته ویلو چې ای بچان یا بته ای بجان ما یو خوب لیدلی ده او خوب دا ده چې 11 چې 11 کوكبن ستوري دي او یو سورج ده او یو چاند ده رأیتهم لی ساجدین زه ګورم چې ما ته سجده کوي قال یا بني یعقوب علیه السلام فوراً پوه شو یعقوب علیه السلام خو هغه ټیم کې پیغمبر و یعنی داسې نه و چې هغه یو نیک سړی و بلکې نیک خود و صالح و لیکن پیغمبر و فوراً په معاملې پوه شو ورته چې ای د ما بچیا ای بیٹے یا بنیا ای د ما بچیا لا تقصص رؤیاک دا خوب بیان نه کې علی اخوتک خپل ورونو ته دا خوب بیان نه کې دا غځای و چې اوس دلته کې یعقوب علیه السلام ته پته وه چې د ده رونه د سره بغض لري د هغې وجوهات څه و چې یعقوب علیه السلام دغه زوی طرف ته ډېره توجه وه د زوی ورباندې ښه لګېدو د دې ډېر صفات و یو خو دا وه چې دا اخلاقي لحاظ سره یو ډېر بهترین اخلاق و وړکتوبه نه او دغه د پیغمبرۍ پیله قدم وي چې د پیغمبر چې کوم مستقبل کې جوړیږي د هغه بنیاد چې د هغه یو داسې اوټان وي داسې تربیت سره یو داسې خپل رب خپلې سویرې لاندې خپل رحمت لاندې دغه اوټان کیږي چې هغه هر لحاظ سره بهتر وي نو دغسې یوسف علیه السلام چې و د هغه ډېر بهترین اخلاق و او دا فطري لحاظ ده چې اولاد کې چې کوم اولاد تا طرف ته د تا د مزاج په مطابق وي او د تا دغه په مطابق وي یعنی د خیالاتو په مطابق وي او د پیغمبر خیالات او د پیغمبر مزاج خو څرنګه کېدلی شي چې خدا غواړي چې ټوله دنیا انسان نیک شي د الله بندګۍ کې راشي به چې خپل اولاد وي به د هغې خو خپل شان ده لہذا یعقوب علیه السلام د خپل زوی باندې نظیر و د اخلاق و نظیر و د معاملاتو نظیر و او د نورو بچیو باندې نظیر و نورو بچی هغه ته پته چې د هغوی اخلاقا صحیح نه دي اوس مخکې ورته یي دا ځکه نه کې بیان فیکیدو لکه قیده چې هغوی به تا خلاف څه منصوبه جوړه کړي څه چال به وچلی اوس دا هغه و چې هغه یې اولادو خو هغه ته دا پته وه چې د ما اولاد خپل مقصد حاصلونې دپاره غلطې لارې هم استعمالونې ته ګریز نه کوي دا ما اولاد ده مگر دی وجه نه هغونه داسې کنه رکش پو کېدو خدا شاید بجای دی چې هغوی ته
هغې ته نه څه سبق خستی وای، هغې خپل معاملات چې کړي وای، یعنې دا ټولو ته سبق ده. دا صرف یو داستان نه ده چې موږ عام بیانوو، بلکې دې کې ډېر سبق ده هر انسان دپاره چې پلار پیغمبر ده، خپل اولاد باندې یو نظیر ده، هغه زړه خفا ده. دغسې نبي صلی الله علیه وسلم به ډېر خفا و چې د ما قوم ما خبره ویلې نه مني، دا ویلې نه رسي دغه سیدې لارې ته. دغسې پیغمبر هم خفا و، ابو کتلو خو لیکن مننه نه وه، یا هغه باندې دومره غلبه وه د خپلو خیالاتو د خپلو نفس چې هغوی هغه خبرې ته څه وزن نه ورکولو، حالانکې د هغوی پلار یو پیغمبر و. نو دغه بنیاد باندې یعقوب علیه السلام ته دا پته وه چې دا د دو خوی خصلت څه ده، لہذا بچي ته یایي چې دا خوب بیان نه کړي. یوسف علیه السلام ته چې دا خوب خپل ورونو ته ونه ښایي، فیکیدو لکه کیدا، هغوی به تا خلاف چال به وچلی. دی مطلب دا شو چې هغه هم لکه کیدای شي یعقوب علیه السلام ته خطر راشه چې دوی به هم په دغه معاملاتو ته کیدای شي ورسي او دوی به چال وچل. ان الشیطان للانسان عدو مبین. اوس ورسره دا خبره کوي چې د شیطان چې دی هغه د انسان کلاو دشمن ده، یعنی انسان غلط لارې طرف ته بیایي، غلط لارې ته. یعنی کوم مقصد دا، یعنی مقصد دا و چې د یعقوب علیه السلام د بچیو نور څه مقصد و؟ مقصد دا و چې د پلار موږ طرف ته زیات نظیر نه ساتي، نو دی وجې نه بغوز ورکړي. اوس بجای دی د خپله اصلاح کړي وای، یعنی داسې شیطان ورته دا ورکوي چې اوس نور چلونه چلوئ، هر نمونه چال چلوئ، اوس هغه طرف ته یې رولي. نو دې وجې نه یعقوب علیه السلام ورته یایي چې ان الشیطان للانسان عدو مبینه، چې یقینا شیطان چې دا د انسان کلاو دشمن ده. وکذالک اوس ورته یایي وکذالک د تا چې څنګه خوب لیدلی ده همدغسې به کېږي، د تا چې کوم خوب لیدلی همدغسې به کېږي. یجتبیک ربک، تا رب ته منتخب کوي. چیته به دې منتخب کوي؟ خپل کار دې پر خپل کار دې پر چې څوک منتخب شي څوک او پیغمبر وي. لہذا یعقوب علیه السلام دې معاملې باندې پوه شو. ویجتبیک وکذالک هم دغسې کېږي. یجتبیک ربک، تا رب تا انتخاب کوي، تا به خپل ځان ته منتخب کوي. ویعلمک من تعویل الاحادیث، او تا ته به د معاملاتو سمجھ در کوي. جیسے کہ احادیث علما دا خبره لیکلي ده صرف چې د خوبونو تعبیر وکړي، ویلي چې هغه مخکې معامله روانه ده چې یاره د جیل کې خوب ولیدی شو، د خوب تعبیر یې صحیح وشیلو، مګر داسې نه ده. صرف د خوب تعبیر معنا نه ده، بلکې د دې معنا تعویل الحدیث یعلمک، یعنې داسې یو علم به در کوي چې تا چې معامله نظیر لاندې تېره شي ته به پوه شي، تا مخکې خبره وشي ته به د هغې خوا او شا او زبر زیر باندې پوه شي، تا معامله تا مخې ته یوه کیسه راشي ته به د هغې تح ته ورسې، د هغې بنیاد ته به ورسې او د هغې اثرات به تا ته پته ولګي. دا هغه علم ده چې هر انسان ته نه میلویږي. او بعضې خلکو ته وي موږ خپله په دنیا کې بعضو خلکو معاملو کې دا وي چې پلکای سړی یار ته ورسره مشوره وکړه، هغه ډېر پوه سړی ده، یا خپلو معاملاتو کې خپلې جرګې کې یا خپل هغه کې هغه سره هغه راوله وغیره وغیره، یعنی هغه ویلي چې هغه سره هغه یو ډېر پوه سړی ده. دغسې د پیغمبر پوهه خو خپله یو ده. لہذا دلته کې یوسف علیه السلام ته یو خاص اشاره ورکوي یعقوب علیه السلام چې تا به داسې وي چې تا مخې ته څنګه معامله رسي ته به هغې ته باندې پوه شي، هغې خو هغې معاملې باندې به ته ورسي. ویتم نعمته علیک، او تا باندې به خپل نعمتونه چې دي هغه تمام کي، اتمام نعمت به در باندې وکړي. وعلى آل یعقوب، و آل یعقوب باندې به هم کوي، د یعقوب اولاد باندې به هم کوي آل یعقوب. کما تمها علی ابویک من قبل، لکه څرنګې اتمام نعمت یې کړی دا تا ربو چا باندې علی ابویک من قبل، دا نه مخکې تا ابا و اجداد باندې، تا نیکه باندې، تا خاندان باندې، تا ابا و اجداد باندې، بزرګانو باندې، ابراهیم و اسحاق، ابراهیم و اسحاق. دلته کې یعقوب علیه السلام هغه اردو کې ورته کسر نفسي، یعنی دا یې نه ویلو چې خپل نمای نه که پیش چې یاره یعقوب زه ما باندې ډېر نعمت کړی، البته ال یعقوب یې ویلو، خو ورسره دا ویلو چې اعلی قبل ابراهیم و اسحاق، ابراهیم و اسحاق باندې نعمتونه کړي دي. او ظاهره خبره د یعقوب باندې خو ډېرې کړي دي، لکه څرنګه د یعقوب علیه السلام پیدایش چې دا هغه خو الله تعالی پهله وایي هغه د فرشتو آمد سلسلې باندې ابراهیم علیه السلام ته مخکې نه پیشنګویي کړې وه چې اسحاق به پیدا کېږي، بیا به هغه د یعقوب وي، بیا به د هغه اولاد وي.
ان ربک علیم حکیم یقینا تا رب شدا آغا ډیر دی علم والا دا و حکمت والا دا. الله دې موږ ته سمجھ راکړي، الله دې موږ ته فهم نصیب کړي، د قرآن فهم، د دین اسلام فهم او د دې سمجھ او د دې په مطابق رهنمایي رب کریم موږ ته نصیب کړي. رب کریم دنیا بھر کې اسلام ته غلبه ورکړي، کفر مغلوبه کړي. رب کریم د کار خیر کې موږ ټولو ته خپل هیڅ چونې توفیق راکړي. رب کریم موږ ته هم او د موږ اولاد ته هم دغه دین باندې او دین اسلام باندې تلنې او د دې غلبونې او د دې پیلونې توفیق موږ ته نصیب کړي. رب کریم مسلمانانو ته اتحاد او اتفاق نصیب کړي. رب کریم د اسلام د غلبې دپاره خپله کې تمام اختلافات لري کړي او اتحاد او اتفاق ورته نصیب کړي. رب کریم د امریکې او اسرائیل مغلوبه کړي او رب کریم د هغوی تمام چلونه منصوبې ناکام و نامراد کړي. رب کریم ته رحیمي موږ دا دعاګانې قبولې کړي. رب کریم د ملک کې چې څوک اسلامي نظام دپاره کوشش کوي د هغوی مدد وکړي، هغو ته کامیابي نصیب کړي، خلکو ته د خلکو زړونه هغو ته کولاو کړي. رب کریم کم خلک چې تا د دغه ملک د انسانانو د فلاح او بهبود دپاره د هغوی د فایدې دپاره کم کارونه کوي، کم جدوجهد کوي، رب کریم ته هغوی ته کامیابي ورکړي او د خلکو ته توفیق ورکړي چې د هغوی ملګرتیا وکړي د خپل حق دپاره. رب کریم ته د حق والا خلک غالب کې او د حق والا خلک کثرت کې کثیرې کې زیاتې کې او رب کریم ټولو خلکو ته د حق ملګرتیا توفیق ورکړي، موږ ټولو ته توفیق راکړي. رب کریم ته رحیم کریم دا دعاګانې قبولې کړي. بیمارانو ته شفا ورکړي، بېروزګارو ته روزګار ورکړي، شهروزګار د ټولو ته روزګار کې برکت واچوي، بې اولادو ته اولاد ورکړي، چا اولاد د ټولو اولاد نیک او صالح وګرځوي. رب کریم چا نور حاجتونه یې پوره کړي، چا باندې قرضې وي قرضونو لنډونې توفیق ورکړي. رب کریم ته رحیم کریم موږ ټول عزیزان رشته داران مور پلار دوستان چې د دنیا نه رخصت دي ټولو ته مغفرت نصیب کړي، ټولو قبرونه د خپل نور نه منور کړي. رب کریم د هغوی قبرونه رب کریم د جنت د بغیچو نه بغیچې وګرځوي. رب کریم مرګ پورې اطاعت ورته نصیب کړي،